د حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنہ په وړوکوالي کې قرآن یادول. پخپله حضرت عبدالله بن عباس رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې ما نه د تفسیر تپوس کوئ. ما په وړوکوالي کې قرآن شریف یاد کړی دی. بل حدیث کې دی چې ما د 10 کالو په عمر کې اخیری منزل لوستی و. پیدا کې لیکي د هغې زمانې لوستل داسې نه و څنګه چې دې زمانه کې زموږ خلکو د غیرو ژبو حال دی. لکه هغې به چې څه لوستل هغه به یې سره د تفسیر لوستل. په دې وجه حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنہ د تفسیر لوی امام دی چې د وړوکوالي یادول ډیر محفوظ وي. د تفسیر حدیثونه څومره چې د عبدالله بن عباس رضی الله تعالی عنہ نه نقل دي د نورو حضراتو نه ډیر کم نقل شوي. عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې د قرآن بهترین مفسر عبدالله بن عباس رضی الله تعالی عنہ دی. ابو عبدالرحمن رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې کوم صحابه کرامو به مونږ ته قرآن شریف ښودلو، هغوی فرمایي چې صحابه به د نبي علیه الصلاة والسلام نه 10 آیاتونه د قرآن زده کړل، ورپسې به یې 10 نور آیاتونه هغه وخت پورې نه زده کول تر څو چې به یې د لومړنو 10 آیاتونو موافق علم او عمل نه و شوی. فایده کې لیکي عبدالرحمن بن عباس رضی الله تعالی عنہ 14 کال عمر و کوم وخت چې نبی اکرم صلی الله علیه وسلم وفات شو. په دې عمر کې چې کومه درجه یې تفسیر او حدیث کې حاصله کړه هغه ښکاره کرامت او قابلې د عبرت ده چې د تفسیر امام دی او لوی لوی صحابه په تفسیر د ده نه پوښتنه کوله، اگر چې دا د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم د دعا برکت و چې یو واری نبی اکرم صلی الله علیه وسلم استنجا ته تشریف یوړو. چې بهر ته ووتلو نو لوټه ورته ډکه پرته وه. پوښتنه یې وکړه چې دا چا ایښې ده؟ عرض وکړی شو چې ابن عباس. د نبي اکرم صلی الله علیه وسلم دا خدمت خوښ شو نو دعا یې وکړه چې الله تعالی دې ورته د دین فهم، هوښیارتیا او د کتاب الله پوهه ورکړي. دې نه پس یو واری نبي اکرم صلی الله علیه وسلم نفل کول ده هم نیت وتړو، ورپسې ودرېدو. نبي علیه الصلاة والسلام په لاس راښکلو ځان سره یې برابر ودرو. که چېرې مقتدي یو کس وي نو د امام برابر ودرېدل پکار دي. دې نه پس نبي علیه الصلاة والسلام مونځ کې مشغول شو. دې لږ غوندې وروسته شو نبي علیه الصلاة والسلام ترې د مانځه نه پس پوښتنه وکړه. عرض یې وکړو چې تاسو د الله تعالی رسول یې، ستاسو برابر څنګه ودرېدی شم؟ نبي علیه الصلاة والسلام ورته د علم او د پوهې د زیاتوالي دعا وکړه.